सूरत तौबा आयत नंबर 2। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसीहू फिल अर्दि अर्बअत अशहुरिन वअलमू अन्नकुम गैरु मुअजिज़िल्लाहि व अन्नल्लाहा मुख़्ज़िल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दी सूरत के द मक्की द मुशरिकानो द आम मुशरिकानो सरा ऐलान द बेजारई दे बया दगा द मुशरिकानो चागई सर मुआहदी खत्म शवी दी नो तकरीबन सलोर किस्म डले विदागई او د هر یو مبارکی جدا جدا آیاتونه نازل شوي دي. دی صورت کی تقریبا د مکی مکرمه د فتح داغي ذکر ته هم پکې اشاره ده. دویم د حنین د غزا ذکر هم پکې شوی ده او د تبوک د غزا ذکر پکې هم راغلی ده. اول پاتم کال باندې مکه مکرمه فتح شوا، بیا ورپسې په همدغه کال کې د حنین غزا وشوه او بیا په نهم کال باندې غزوه تبوک وشو. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو پشپغم کال د هجرت باندې اراده د عمره وکړه. تفصیلی واقعه په سورۃ فتح کې شپږشتمه پاره کې ذکر شوی ده. خودی آیاتونو سره هم تعلق ده. نو په دې آیاتونو الله سره پوهیږي چې کله په دغه واقعات باندې ځان پوي کی. پشپغم کال د هجرت باندې نبی علیہ السلام سره تقریبا 1400 صحابه کرام ملګری وو. د عمره په نیت باندې روان شو مکه مکرمه ته. مکه مکرمه دغه وخت کې د کافرانو په قبضه کې و. الته د مکه کافران خبر شو، نو هغه دا نه غوښتل چې مسلمانان راشي دلته او عمره ادا کړي، ځکه خلک به دا خیال کوي چې دوی د مکې کافرانو ته شکست ورکړي. نو په دغه بنا باندې هغه راووتل، لارې بند کړې. بهرحال نبی علیہ السلام او صحابه کرام د حدیبیه مقام ته ورسېدل. حدیبیه دا مکه مکرمه سره نږدې ده. څه حصہ په زمین حرم کې داخله ده او څه په زمین حل کې. الته چې ورسېدل تفصیلی واقعه ډېره اوږده ده، خو مختصرو الفاظو کې د مکې د کافرانو سره صلح وشوه. په صلح کې لوی شرط داو چې زمونږ او ستاسو په منځ کې بل 10 کاله جنگ بندي، 10 کاله به د یو بل سره جنگ نه کوو. په دې باندې نبی علیہ السلام دوی سره تیار شو. دویم شرط پکې داو چې تاسو به سکال واپس کېږئ، احرامونه به کلاو کوي، واپس بشئ مدینه منوره ته. آئنده کال بیا په دې میاش کې به تاسو راځئ، بیا به 3 ورځې تاسو مکه مکرمه کې تیروئ چې عمره ادا کړئ، نو واپس بځئ. او دریم شرط پکې داو چې د تاسو نه څوک راشي مونږ ته، نو مونږ به تاسو ته نه واپس کوو.
او که زمونږ نه څوک درشي تاسو ته تاسو به واپس کوئ. دا دریم شرطو دا د منلو وړ نه، خو لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله د طرف نه د فتح زیره او نبی علیہ السلام دا شرط مر سره قبول کړ. صحابه کرام په خفاو، نبی علیہ السلام فرمایل تاسو ولې خفقان کوئ؟ که زمونږ نه څوک ورشي دوی ته هغه مرتد شو او مرتد باندې موږ څه کوو چې واپس راغواړو، او که د هغې نه څوک راشي مسلمان شي او موږ ته راشي نو الله به د هغې دپاره لارې کولو کړي. صلح وشوه په دې باندې. نبی علیہ السلام او صحابه کرام هغه احرامونه کولو کړه او ساروی ذبح کړه، راغله واپس مدینه منوره ته. بیا آینده کال اوم کال د هجرت باندې پامدغه میاشت د ذیقعدې میاشت وا نبی علیہ السلام او صحابه کرام لاړه عمره ادا کړه، 3 ورځې تیرې کړې مکه مکرمه کې، بیرته واپس راغله. دغه وخت پورې کافران په خپل صلح باندې ولاړ. دین تقریبا 15 یا 16 میاشتې تیرې شوې چې کافرانو صلح ماته کړه. هغه صلح کې دا خبره و چې زمونږ او ستاسو په منځ کې خو معاهده وشوه، خو چې کوم دا نورې ډلې دي هغې چې د چا سره کېږي هغې ته اختیار دی. نو 2 ډلې وې د مکې مکرمې په ګرد و نواح کې اوسېدې، یو ته بنو بکر وې، یو ته بنو خزاعه وې. دوی ته اختیار ورکړی شو چې د مکې د کافرانو ملګری کېږي او که د پیغمبر علیه السلام ملګری کېږي. دا دواړه ډلې کافرانې دي. بنو خزاعه او قبیله ده، هغې موږ د مسلمانانو ملګری او بنو بکر دا بله قبیله و هغې د مکې د مشرکانو ملګری شو. نو بنو بکر یو ځل چاپه ووهله بنو خزاعه باندې د شپې. د مکې مشرکان چې خبر شو هغې وی چې نبی علیہ السلام خو ډېر لرې دی، مدینه منوره کې دی او دا مکه مکرمه ده. مکې مکرمه او مدینه منورې په منځ کې فاصله تقریبا 1500 کیلومتره فاصله ده. هغه هلته چېرته خبرېږي او شپم ده. نو راځئ چې د بنو بکر ملګرتیا وکړو. نو په اصلحې هم د هغې مدد وکړه او په افرادو باندې هم د هغې مدد وکړه. بنو خزاعو کې بعضې کسان قتل کړه. هغې بیا پیغام راولېږه نبی علیہ السلام ته چې بنو بکر په مونږه حمله وکړه او د مکې مشرکان هم ورسره ملګري شو. نبی علیہ السلام چې خبر شو نو د جنگ دپاره تیاری شروع او په پټه باندې شروع. هلته د مکې کافران ورخطا شو چې زمونږ د دې حالاتو نه پیغمبر علیہ السلام خبر شوی دی، بیا هم خاموشه دی، سوای نه. ځکه دوی خو مخکې نه م یېرېدلي وو. په بدر کې او احد کې او په غزوه خندق کې دوی پوه شوي وو چې مسلمانانو سره غیبي امداد کېږي. نو په زړونو کې یره وه او چې مونږ دا صلح ماته کړه، د صلح او د قانون خلاف ورزي مو کړه او نبی علیہ السلام خاموشه دی، داسې معلومیږي چې د جنگ دپاره تیاری کوي. نو خپل مشر او سردار راولېږه ابو سفیان چې تاسو معلومات وکئ، که چېرته دوی د جنگ دپاره تیاری کوي نو هم تاسو ته به پته ولګي، که جنگ دپاره تیاری نه کوي خو په خپل حال به یې پرېږدي، او که تیاری کوي نو بیا به هغه صلح ورسره تازه کو او عذر به پیش کور. ابو سفیان چې راغی مکې مکرمه مدینه منورې ته حالات یې وکتل چې مسلمانان هغه اسلحې تیاری د جنگ د پاره تیاری کوي. نو دا کله یو صحابي ته ورته چې راځه ما سره لاړ شه چې نبی علیہ السلام سره دا صلح تازه هغه انکار کړ، بلته وي. عمر فاروق رضی الله عنه ته فرمایي وای زه غواړم چې ستا سر قلم کم
ته راغلی دلته د صلح تازه کولو دپاره چرې هم داسې نشي کېدی ځکه دوی مخکې بار بار معاهدې ماتې کړې وي او د دوی ترخې معاملې صحابه ته معلومه وي نو څوک هم دې ته تیار نه شو چې د سره ملګری شي او نبی علیه الصلاة والسلام ته ورشي او صلح معاهده بیا دوباره تازه کړي نو دا هم داسې نامراده واپس لاړ مکې مکرمې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانه تور باندې لزر صحابه کرام ور سره ملګریو چې مکه مکرمه ته فاتحانه داخل شو او د رمضان المبارک میاشت نبی علیہ السلام چې مکه مکرمه فتح کړه اول خو چې داخله د مکه مکرمه ته نو اوخه باندې سور او ډیر په عاجزۍ باندې سره داسه کته کړو او روان او دا آیات کریمه به وی جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغه او باطل ختم شو مکه مکرمه کې نبی رسول الله والسلام چې داخل شو بیا بیت الله تدن شو سورکات منځوک بیا راوت او عام اعلان وک وی فرمایل چې تاسو څومره سکړی نو زه تاسو ته هغه کلمات وایم چې یوسف علی السلام خپل ورونو ته ویلي ورونو چې کله د یوسف علی السلام سره زیاته وک او بیا یوسف علی السلام د مصر بادشاہ شو او بیا ورونه پوه شو چې دا خو زمونږ ورور دی یوسف نو معافی ته وغوښته یوسف علی السلام ورته فرمایي لا تثریب علیکم اليوم نن ورځ تاسو باندې ملامت نشته ز تاسو نه ملامت کو نو نبی علیہ السلام هم د مکه کافرانو ته فرمایي لا تثریب علیکم اليوم تاسو ته معافی نشته تاسو باندې سم ملامت نشته دینن زمونږ د طرف نه تاسو ټول معافی صرف یو څو کسان دي چې هغه ته معافی نشته هغه کسانو چې هغه په اشعارو کې به د نبی علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د بیبیانو بدی بیان ولا حجو به کولا ګستاخی به کولا نبی علیہ السلام فرمایل دوی ته معافی نشته او به فرمایل کدوی د بیت الله په غلاف باندې هم لاسونه نیولی نو بیا هم دوی ته معافی نشته الته قتل الله رب العالمین نبی علیہ السلام ته اجازه ورکړیو په دغه ورځ باندې چې څوک د مستحق د قتل وی هغه حرم کې هم قتل وای شي کني حرم کې قتل منع ده الله نبی علیہ السلام ته اجازه ورکړي ولا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد بهر حال بعضی مشرکان داسې و چې هغه اسلام کې داخل شو صحیح مسلمانان شو او چې کوم خپل کفر باندې باقی پاتې شو نو داغي په باره کې حکم راغی چې تاسو سره معاهده ختمه ده نو د معاهده د ختمېدو اعلان وشو او سلور قسمه د کافرانو د مشرکانو اوله ډله د هغه مشرکانو وا چې هغه سره صلح شوی و په مکه مکرمه کې او هغه په خپل صلح ماته کړ نو چې خپل صلح ماته کړ دا هغه په باره کې پنځم آیات کې دا حکم ده چې فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم چونکی دا میاشته چې په کوم کې دغه حکم راغی نو دغه میاشته د عزت میاشته وي او د عزت په میاشتو کې دغه وخت کې قتل کول جنگ کول دا منع و نو هغه ته حکم راغی چې سلور میاشتې تاسو د پاره اختیار ده سلور میاشتې به مونږ تاسو ته سنوایو سلور میاشتې پس بیا د دوی په باره کې حکم دی فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم مشرکان چې چرته تاسو بیا مومئ نو قتل کړئ
دا سلور میاشتې مهلت یو خود دی وجنو چې دا میاشتې د عزت میاشتې وي، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه او بیا محرم. بعض مفسرین فرمایي چې دا صورت نازل شوه په اول د شوال کې، نو دی پسې درې میاشتې د عزت را روانې وي چې هغه ته اشهر حرم وایي. سلور میاشتې مونږ تاسو ته سنوای او پدې کې مطلب داو چې دوی پدې سلور میاشتو کې فکر وکړي یا اسلام کې داخل شي او که اسلام کې نه داخليږي نو جزیرۃ العرب بپریدي، دا د عرب او زمکه بپریدي، پدې کې بس صرف اسلام وی بل دین پدې کې نشي چلےده. نو دا یو ډله و. دویمه ډله د مشرکانو هغه وا د بنو کنانه یو قبیله وا، بیا د هغې دو شاخونه و، بنو زمره او بنو مدلج قبیله. هغې د نبی علیہ السلام سره صلح کړې وه او په هغه صلح کې 9 میاشتې پاتې وي. نو د هغې په باره کې حکم راغی په 3 آیات کې. هلته الله فرمایي الا الذين عاهدتم من المشرکین ثم لم ينقصوا علیکم. 4 آیات دی. هغه مشرکان چې هغې سره تاسو معاهده کړې ده، هغې تر اوسه پورې د معاهدې خلاف ورزي نه ده کړې، تاسو ته نقصان نه دی رسولی او نه د هغه چا ملګرتیا کړې ده چې هغې تاسو سره جنگ کې، یعنی ستاسو خلاف د چا ملګرتیا هم نه ده کړې. نو فاتموا الیهم عهدهم، تاسو هغې سره خپل لوز پوره کړئ. 9 میاشتو پورې به تاسو هغې ته څه نه وایئ، 9 میاشتې پس بیا د هغې سره معاهده ختمه. او درېمه ډله د هغې مشرکانو چې هغې سره معاهده شوې وه لیکن وخت مقرر نه و، غیر معلومه معاهده وه. او 4مه ډله د هغې مشرکانو وه چې هغې سره بالکل معاهده نه وه شوې. نو د دې دوالو ډلو په باره کې دا 2 آیاتونه دي، یو براءة من الله ورسوله او ورپسې 2م آیات فسیحوا فی الارض 4 اشهر. د دوی په باره کې دا حکم راغی چې 4 میاشتې مونږ تاسو ته څه نه وایو، 4 میاشتې پس بیا تاسو ته اختیار دی، که اسلام قبلوي نو ډېره ښه ده او که اسلام نه قبلوي نو بیا تاسو به جزیرۃ العرب نه وځئ. نو اول آیات کریمه کې هم د دغه ډلې په باره کې حکم دی چې د دوی نه اعلان د بیزارۍ دی، ځکه د نبی علیہ السلام بار بار تجربه وشوه په دې کافرانو باندې چې دوی صلح کوي او ماتي، صلح کوي او ماتي، او همیشه فریب او دوکه کړې ده او د نورو ډلو سره زموږ خلاف ملګرتیا کړې ده. اوس دینه پس معاهدې ته ضرورت نشته ده او د الله د طرف نه داسې اشارات مو چې د دوی د پاره د دوی سره نور معاهدې ته حاجت او ضرورت نشته ده، بلکې د دوی په باره کې 2 خبرې، یا به اسلام قبلې یا به قتل کیږي. د عام کافرانو باره کې لکه يهود او نصارا دا غي په باره کې دا حکم ده، 3 حکم دي، یا به اسلام قبلوي، که اسلام هم قبول کو نه ډېره ښه، یا به جزیه ورکوي، که جزیه هم قبول کړه نو ډېره ښه، او کني 3م نمبر کې بیا حکم د جهاد ده. او د عربو په باره کې 2 حکم وو، یا خو به اسلام راوړی او یا 2م حکم دا دی چې تاسو به قتل کیږئ. نو فرمایي دی آیات کریمه کې الله فرمایي فسیحوا فی الارض، فسیحوا ګرځئ تاسو فی الارض پزمکه کې 4 اشهر 4 میاشتې. بعض مفسرین فرمایي چې دا د شوال په میاشت کې دا صورت نازل شوی و، نو ورپسې د شوال میاشت ذوالقعده، ذوالحجه او محرم، دغه 4 میاشتې مراد. او بعض مفسرین فرمایي چې د لوی اختر د ورځې نه چې الته اعلان شوی یوم الحج الاکبر، د حج لوی ورځ، نو د حج لوی ورځ د لوی اختر ورځ ده، نو په دغه ورځ باندې دا اعلان شوی او دا غي نه پس 4 میاشتې مراد دي. نو فرمایي لیکن اول قول راجح دی، فسیحوا فی الارض، ګرځئ تاسو فی الارض پزمکه کې 4 اشهر 4 میاشتې، واعلموا او پوه شئ انکم غیر معجز الله. دی جمله کې جواب د یو وهم ده، وهم دا پیدا کیږي
چې دی کافرانو ته الله پاک دا سلور میاشتې مهلت ورکړ نو الله پاک عاجز دی د دوی نه؟ نو الله جواب کوي چې نه، واعلموا پوه شئ انکم یقینا تاسو غیر معجز الله، نه عاجز کونکه کمزورې کونکه الله تعالی لرا، وان الله مخزي الکافرین. دې کې جواب دی یو بل سوال دی، یو بل وهم دی. وهم دا پیدا کیږي چې دوی ته دا مهلت ورکړې شو نو دا د دوی د اکرام او د عزت لپاره. الله جواب کوي چې نه، وان الله یقینا الله تعالی مخزي الکافرین، شرمون کې د کافرانو لرا، دا د دوی رسوایی ده، د دوی عزت نه ده. بیا ګورې دوباره فسیحوا فی الارض، الله فرمایي ګرځي تاسو فی الارض پزمکه کې 4 اشهر سلور میاشتې، وعلموا او پوه شئ انکم چې یقینا تاسو غیر معجز الله، نه کمزورې کوونکې الله تعالی لرا، وان الله او یقینا الله تعالی مخزي الکافرین، شرمون کې د کافرانو لرا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.